نن محترمو د جمعې ډیره زیاته مبارکه او ډیره زیاته عظیمه شان ورځ ده. د جمعې په ورځ باندې تاسو دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز لکونه حاجتونه به الله پاک انشاءالله ستا پوره کوي. داسې وظیفه د محترمو چې الله پاک به ستا هغه کارونه سموي چې کوم نه سمیږي، ستا هغه منصوبې به الله پاک کامیابوي چې کوم منصوبې نه کامیابیږي، ستا هغه سوچونو له به الله پاک دوام ورکوي، دوام هغه سوچونه هغه خواهشات چې څنګه ته غواړې انشاءالله العزیز هغه شانته به کېږي. بعضې خلکه په دنیا کې څه سوچ وکړي د یو کار دپاره، بچه کار ټایم راشي څه کار وران شي. د یو سړي حاجت یو داسې ناممکن حاجت دی چې هغه سره پوره کېږي نه. انشاءالله العزیز د جمعې ورځ ده، راځئ دا دوه وظیفې را سره وکئ، انشاءالله العزیز د ژوند نه مزې والی بهترین ژوند تیر کړئ. انشاءالله العزیز دعاګانې به راته کوئ. وظیفه محترمو ډیره زیاته عظیمه شانه ده، ډیره بهترینه ده. بس د قرآن مجید یو دو آیتونه دي، دا تاسو د جمعې په ورځ دا شروع کړئ او صرف 100 پیرې د ډېر پیرې نه، صرف 100 پیرې تاسو دا وایئ انشاءالله العزیز. انشاءالله الله پاک کرم ته ګوره، انشاءالله د الله پاک خزانو ته ګوره، الله پاک څنګه تعالی ارسه درکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته انتهایی بهترینه او ډیره زیاته عظیمه شانه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، د ژوند معمول ساز کوي، د ژوند حصه سازه کوي. چا چې محترمو وظایفو د خپل د ژوند معمول ساز کړي دي انشاءالله العزیز په دې به ډیر زیات خوشحاله وي. وظایف ډیر زیات عجیبه دي او ډیر زیات ناشنا دي. یو سړی ذکر کوي الله پاک ته ثواب هم ورکوي، یو سړی ذکر کوي، یو سړی وظیفه کوي نفل کوي الله پاک ته ثواب هم ورکوي، او د هغې نعم البدل ورته په دنیا کې هم الله پاک ورکوي. الله پاک ډیر زیات غیرتي دی، الله پاک ډیر زیات غیرتي دی، دا چا بدل ګوره نه پرېږدي. ها په دنیا کې یو انسان د بل انسان بدل نه پرېږدي، الله پاک به څنګه ستا بدل پرېږدي. ته راځه لږ په صدق باندې، لږ په اخلاص باندې، د زړه په توجه باندې، بس په جړا باندې زارۍ باندې وغواړه د الله نه، بیا تماشه کوه چې الله پاک څنګه درکېدله. انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي در کوم ډیره زیاته سپیشل او ډیره زیاته عظیمه شانه وظیفه ده. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده، یا الله یا رحمان یا رحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی خو پکې د الله پاک صفت نوم ذکر شو. یا الله چې کوم سړی په یا الله باندې دعا کوي د قبلیږي، او چې کله یو بنده یا الله، الله پاک وایي چې سوی زما بنده لبیک یا عبدي سوی. یا الله یا رحمان، رحمان تعلق د دنیا سره دی. الله پاک انسان په دنیا کې ډیر زیات مال او دولت ورکوي. دا موږ چې کم څه اغوندو، کم څه خورو، ژوند تېرو په کم څه کې د لفظ د رحمان تقاضا ده. الرحمن علم القرآن، د هغې تقاضا ده چې الله پاک موږ ته په دنیا کې بهترین او عظیمه شانه زندګي راکړې ده. د لفظ د رحمان محترمو دا تقاضا ده. نو رحمان ډیر زیات بخونکی په دنیا کې مسلمانانو باندې هم او کافرانو باندې هم. کافران چې کوم دي هغوی له هم رزق ورکوي، ګورئ هغوی له هم ګاډي محلات ورکوي، دومره رحمان دی چې دشمن له هم ورکوي، موت ته نه راکوي. موت ته خو د الله پاک نیازبین بندګان یار، موږ که ګناه هم کړو الله پاک څه نه وایي. الله پاک بنده بس توبه وباسه مفهوم دی که نه یار، توبه وباسه مفهوم دی. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. الله پاک بنده توبه وباسه کنه، او چې کله بنده توبه وباسه الله پاک د تمام ګناهونه دا ورته معاف کړي. بیا ورپسې د رحیم. رحیم محترمو تعلق د آخرت سره دی. کوم سړی چې رحیم ذکر کوي، رحیم یا الله یا رحمان یا رحیم، فرمای محترم فرمای په آخرت کې الله پاک د انسان ته هغه څه ورکړي چې دی به خوشحاله شي. ځکه چې د رحیم تعلق دا د آخرت سره دی.
د چا سره دی د آخرت سره دی صرف مسلمانانو باندې رحم کوونکی دی کافرانو باندې نه دی او بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته پته ده جنید بغدادي رحمت الله علیه په لار روانو خلکو ته یې اوبه نشته 2 رکعته نفل وکړل بسم الله یې 21 پېرې وویله کونټه یې ځمکې ته راغوځاره کړه په ځیر دغه صحرا کې اوبه راووتلې دا د بسم الله برکات دي ها سلیمان علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه په حد کې مرغۍ له ورکړه دا ویس عمل کې بلقیس دا بسم الله طاقت دومره چې پوره ښار پوره کلی دا محترم مسلمانان شو نو زور بګشته قسم ذکر لګي ګدا کړه چې تا ته لګه پته ولګي چې بسم الله د رحمان د رحیم د الله دا څومره پاور بلوزي پر یا الله یا رحمان یا رحیم سل پیره بداوي او بیا تاسو 314 پیره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا به 313 پیره وای مخکې سبته 3 پیره درود ابراهیم وای او بیا تماشا کوي چې الله پاک سکه الله ډیر زیات غیرتي ذات هله ګوري کله کله الله پاک ګوري فرشتو یې بندله لامور کوي ورګه چې دې سکه د زمانه څنګه غواړي نو ورکوم ولا د څومره کله ور مسکه لکه څنګه چې کله ماشوم پیسې غواړل پلار نه ورکړي قصص کوي دلته الله پاک قص کوي نو هوسه ګوري د بنده همت ته ګوري ان الله مع الصابرين الله پاک صبر کوونکو سره دی ان الله يحب الصابرين فخي صبر کون کی فخي ګور دې سونه صبر کوي نو کله کله موږ صبر ونکو بس دومره ګډه وډي وای دومره ګډه وډي الله پاک کو دا زما بنده دی فرشتي مې پورا تاسو شي پیدا کړل ته به دا بندگی کې صبر وکي دا وګوره معمولی دور ذکر کی به بدره مر پته مې کوشش کوم محترمو د زړه نه کلمات وایو د زړه نه وظیفه ان شاء الله الله پاک موږ تاسو له ډیر زیات سره کی الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته